कौमी वतन पार्टी सूबाई सेक्रेटरी इत्तेहाद अफरीदी साहब असद अफरीदी साहब द खैबर कौमी वतन पार्टी द खैबर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अली रहमान शिलमानी साहब, जनरल सेक्रेटरी जाकिर खान और दिलता रागले द्रनो कदरदान मशरान रुणो नन मुंगा टूल रागुन शिवियु दे मकसद द पारा चे दे खौरे देसी में द खैबर ज़िले दलंडी कोतल देर नामवर खानदान हमायूं खान, रजा खान शिनवारी साहब दागा टोल खानदान और मरगरी नन पा कौमी वतन पार्टी के शमूलियत इख्तियार कर दा डे द्राना और काबिल कदर मशरान दी दे इलाके देर काबिल कदर शख्सियातुन दी ददवी मुंग कम इज्जत राकब और खुसूसन स्तास टोलो कि जमुंगम देर दरानावे को जमुंगम इज्जत को ज पदे मौका मांदे पदे शमूलियत मांदे स्तास टोलो ता शुक्रिया अदा कोम और तास मुबारकबाद दिला कोमा पदे ज़मन के सलीम खान चमकनी, कमाल बादशाह साहब, आसिफ कमाल खान दुई पके खपल कोशिशों कड़ू और नन दा खानदान मुसरा व कौमी वतन पार्टी के शमूलियत इख्तियार कर पदे लियासरा दा दमुंग पारा यो डेर वे और अहम खबर अदा नन चूंकि दफाटा इंजमाम नफस द सियासी पार्टियों पा दे इजला के हले दले शोरोश वे चे कम मख के दफाटा पा वक्त के द इंजमाम मख के दा हाल जले आगा शांत के दे नशवे और खुसूसन बाद सियासी जमातों ता वो इजाजतो और देर सियासी पार्टियों ता आगा शांति इजाजत नो जमुंगा द पार्टी शोरोना दा द मंशूर और द प्रोग्राम हिस्सा चे द फाटा सामरा लाके चिदी दा डेरे पास मानदा पाती शिवी दी दे इलाकों के न स्कूल थे न डिस्पेंसरीज थे न दाओबो दस्कलो दाओबो से निज़ाम थे और दिल तयोदा से कानूनों FCR कानूनों चागा जो दा से द अंग्रेजान द वक्त यो जालिमाना कानूनों चागे सरा दे इलाके दखल को बुनियादी हकूक मजरू शक्ल दे दपारा तेर हुकूमत के दमुंगा टोलो पदे के हले जले बे और पैसे मिला के मुंगा भरपूर तरीके से इंजमाम दपारा आवाज चतकड़ो और आखिरी रोजों के चेकमा कमेटी जोड़ा शेवा बागे के जम शामिल हो और जमुंगम दा ख्वाहिश चिदा जर तजरा दे पा खैबर पुख्तूनख्वा के ददे इल्ज़ाम उशी बुनियादी मकसद था चे
په لوی هغې کې چې راشي په د خیبر پښتونخوا سره انضمام وشي نو دلته به ترقي وشي، دلته به خوشحالي راشي او د دې ځای خلک به په خپلو پښو باندې ودرېږي او خپل کاروبار او خپل هغه به په عزت طریقې سره کوي. او دې لپاره چې دا کوم پروګرام جوړ شو په هغې کې خصوصا د وسایلو خبره وه او په دې باندې ټول متفق وو چې 10 کاله لپاره سکندر خان هم دا خبره وکړه چې 100 ارب روپۍ به دا اضافي دا د اصلاح لپاره مقرري او مختصي ورسره د هر کال مخکې خو به دلته د کال په بجټ کې به 20 یا 10 ارب روپۍ ټوټل د دې پورا قبایلو لپاره مختص وي. اوس دا هغه چې 3% د NFC چې کوم د وسایلو تقسیم کیږي په هغه کې 3% با قبایلو ته د قبایلو هغې لپاره مختصي او دا به د خیبر پښتونخوا یو حصه شي. ډېر په دې باندې خلکو خوشحالي وکړه خو ورسره بعضې خلکو تحفظات وو. اوس هم شته. مونږه دا غوښته چې دا چا جدوجهد کړې ده څوک په دې خوشحاله وو چې د هغوی په توقعات باندې مونږه پوره راشو او چې د چا تحفظات دي چې تحفظات هم ختم شي. خو د دې حکومت دا چونکې د تیر حکومت په آخري ورځ باندې قانون چې پاس شو په د تیر حکومت په آخري د اسمبلی په آخري ورځ باندې دا قانون پاس شو نو ذمواري راغلې وه په دې حکومت باندې دا چې اوس کم جوړ دی چې دوی به په دې باندې عمل کوي. ما به هغه وخت کې بار دا وی چې اے پښتنو وروڼو دلته کوشش تا وکړه چې داسې حکومت راشي چې هغوی د فاټا د علاقې چې کوم انضما شوی چې دوی په مسلو باندې پوهېږي او که داسې حکومت راغی چې هغوی په دې باندې پوهېږي نه دا حالات به خراب شي. نن مونږ ویلو چې مایوسي ورځ تر ورځه زیاتېږي او ظاهري خبره ده چې د خلکو توقعات یې هغه پوره نه شي نو مایوسۍ طرف ته ځي. دې 14 میاشتو کې الیکشن هم وشو، دا صوبایي الیکشن هم وشو او 14 سیټونه د دې فاټا ډسټرکټس لپاره 14 سیټونه مختص شوي وو. کېدای شي په هغې کې مې اضافه وشي خو بنیادي مقصد دا و چې په صوبایي اسمبلی کې د فاټا نمایندګي راشي. هغه راغله خو دې سره صرف نمایندګۍ سره د دې ځای د خلکو ژوند تبدیلېدی نه شي، بدلېدی نه شي. څو پورې چې وسایل نی، څو پورې چې انتظامی طور باندې دلته یو داسې نظام نه راغلی، څو پورې چې سیاسي طور باندې یو نظام نه راغلی، څو پورې چې اقتصادي طور باندې دلته داسې کارونه نه شوي او څو پورې چې دلته ترقیاتي کارونه نه شوي، دا خلک به په هغه وخت پورې هغه کېږي نه، مطمئن کېږي نه. مونږ خو دا غواړو چې د خیبر پښتونخوا د زوړ دا چې کوم علاقې وي د هغې چې کوم بجټ وي په هغې نه پکار دی چې مونږه لږ صبر کړی وي او دا وسایل هم دلته روړی وي، ځکه چې د دې ټولو
یو سیاسي بین الاقوامي هغه مو چې دا علاقې آبادې نه شي نو زمونږ ارد ګرد چې کوم هغه دي خلک دي هغوی به وایي چې ګوره دا علاقې تاسو زم کړې خو تا آباد نه کړې او د دې خلک خوشحاله نه دي مایوسه دي نه دې دپاره مونږ نه غواړو چې دا واپس خپل هغې ته لاړ شي یو فیصله شوې ده او دا فیصله اټل ده او انشاءالله تعالی مونږ به په دې کې ستاسو سره شانه به شانه ولاړو او دا فیصله به داسې هغې ته مخکې موضوع چې د دې ځای خلک آباد شي زنده‌باد 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 خو که دا همدغسې په دې طریقې سره رواني نو زه نه پوهېږم چې دا به څنګه هغه کېږي زه زما په خیال عمران خان جمرو ته راغلی و او هلته یې تقریر کوه او چا لاندې نه آواز وکړو چې دلته جي 3G نشته او 4G نشته ना अगर अच्छा मैं जनरल साहब से बात करूँ चिदा खबर जनरल साहब तो से 10 रुपए लाश के इख्तियार निश्चित नता बस क्या बात नो उस दा हुकूमत पकार डाले चे टोल वक्त देता अगर की को मरकजी हुकूमत थे को सूबाई हुकूमत थे चराशी और साफ मसाइल मालूम की सिर्फ आपसा सही मानना चाहू व तसवई और बागा शांते दे डीसी ना या दे अगेना डीपीओ ना मुंगा ब्या आगा पॉलिटिकल एजेंट वागा सिलसिला ने जोड़ो गाड़ो चितुला आगा इख्तियारात पर कुछ ब्या मागा पॉलिटिकल एजेंट ही और ना मुंगा गाड़ो चितल तदा से कवानीन दा इनेट और सिविल पावर मख के को सिर्फ फाटा पोरे उस कंट्रोल सुबेक दा आगा का वसी का دا قانون مونږه په هیڅ صورت باندې نه منو د دې ځای د دې خورې چې کم وسایل دي د دې خورې چې کم مدنیات دي دا د دې خلکو امانت دی او ان شاء الله تعالی هم د دوی په هغه باندې به راځي مونږه په دې کې دا حکومتي هغه نه منو په هیڅ صورت کې د دې ځای د پولیس کو خاصدار دی او کولی ویش دي د دوی خپل یو حق دی او دوی ډېره قرباني ورکړې ده ما ته پته ده چې لیوي جو د خاصدارو څومره خلک په دې دهشتګردۍ په هغې کې شهیدان شوي دي په سوونو او چې هغې ته به راغی معاوضې ته به راغی نو چې پنجاب کې به 6 لکه روپۍ ورکولې نو دلته به دوی 2 لکه روپۍ ورکولې دا انصاف دی مونږ خو دلته انصاف غواړو इंसाफ हो सब और मुंतहकारा ने शो पदे जाके तहरीक इंसाफ वही चे मुंगे इंसाफ वाड़ू होता एक दो नहीं एक पाकिस्तान नता आगे एक पाकिस्तान दे चिदिल तला उस अपर सशिवी निधि 16 मैच तो उसमें चिदवी हुकूमत के रागली दी 16 मैच तो के मुंग तसख्कारा ने शो उस वही चे मुंगा वादा अवाम मसाइल तब उस तवज्जो वर्कव زه په دې سټیج باندې ما تاسو دا یاد ساتئ د 16 میاشتو کې دوی څه ونه کړل کو دوی 15 کالم تیر کې دوی هېڅ نشي کولی او کو دوی له 10 کالم ورکړی نو هم دوی هېڅ نشي کولی همدغه رقم باندې دا د وزیر اعظم تقریر دی چې کومې میاوالیو کې وکړو یا په هزاره موټروې باندې تقریر وکړو دا سیاسي مشرانو پسې دا بدرت ویل دغه اوس په کنټینر باندې نه ناست او د خبرې اوسه پورې د کنټینر والا خبرې د دغه وزیرانو خبرې د کنټینر والا خبرې داسې ملک چلیږي نن مونږ په ټول دنیا کې تنها پاتې شي هیڅوک زمونږ مرسته نه کوي موږ سره ولاړ نه دي دا ځکه چې دلته دوی هر یو شی غیر سنجیدګۍ طریقې سره کوي اسمبلی کې د حکومت معیار اسمبلی چې پارلیمنٹ چلیږي نو حکومت چلیږي قانون جوړیږي قانون سازي کیږي هغې نه هر یو شی به تدریج هغه شان ته چلیږي
خو چې اسمبلی نه چلیږي ولته یو بل ته بد رد وایي. دوی خو حکومت کې دي، په کار دا چې دوی اپوزیشن د حزب اختلاف والا مشران ته وایي چې راځئ کینو او په یو ځای مشترکه یو قانون جوړو. دوی وایي چې نه، دوی سره به مونږ خبره نه کوو، دوی به مونږ جیلونو ته لیږو. کم ځای دي هغه 200 ارب روپۍ ته وایي چې 200 ارب ډالر چې څنګه د حکومت کې راشي دا به بار نه راشي او دې باندې به مونږ خپل ملک هم چلو او چې اچھا زمونږ کړ دې دي هغه به هغوی په مخ باندې به وغورځوو. کم ده یو پیسه راغله، یو پیسه دې ملک ته رانغله او دې وایي چې نه په هر یو هغې کې چې ترقیاتي هغې په هغې کې وي چې دا لونونه چې کم اخلي قرضې اخلي په دې کې دا ټولې پیسې د هغوی جیبونو ته تلي. د پیپلز پارټۍ او د نون لیگ حکومتونو 30,000 ارب روپے 30,000 ارب روپے په دغه 9-12 کاله کې قرضه اخیستې وه. د په دې یو څو میاشتو کې 10 ارب روپے د یو څو میاشتو کې 34% په قرضه کې اضافه دی عمران خان حکومت وکړه. نو چې ته هغوی باندې الزام لګوې چې هغوی دا پیسې خوړلې دي، نو موږ خو په تا باندې الزام لګوو چې تا هم دا پیسې خوړلې دي. څه شوې دا پیسې؟ موږ خو د هغې تپوس کول غواړو چې سعودي نه تا ته 2 ارب ډالر میلاو شوې، یو ای نه میلاو شوې، چین نه میلاو شوې، پیسې څه شوې؟ اوس هم هغه شانتې ده خو وایي چې زه به کچکول نه ګرځوم، زه به خودکشي وکړم او چا نه به پیسې نه غواړم. اوس ځي او هر ځای کې کچکول هغه کړی دی. نو داسې حکومت نه چلېږي دا چې کوم طریقې سره دی وایي. دوی اوس وایي چې د ازادي مارچ څه نتایج مخامخ رانغلل. زما په خیال ازادي مارچ دومره نتایج به اوس به تاسو وینئ، رسته ورځ به وینئ. لومبنی هغه خدا دی چې د ده دا کم تقریرونه چې وو دا د بوکلاهټ تقریرونه دي، دا د یرې تقریرونه دي او دا د دې ازادۍ مارچ او دا ټول سیاسي پارټۍ چې ورته یو ځای شوي دي د هغې وجه ده چې نن دې د بوکلاهټ نه وجې نه داسې کنځلې او بدې ورځې وایي. دې هغې کې به خامخا مونږ هم هغه خبره نه کول غواړو چې کوم نه کولو دي. دا خو زموږ یو هدف و چې وزیر اعظم دې بدل شي، د دې هغه بنیادي طور باندې دا به آخر هغې پورې دا موږ رسو. خو صرف د دې ترنې دا هدف نو، مونږ خو بنیادي مقصد دا دی چې ملک کې دوباره ځکه چې تېر الیکشن کې چې حکم داندي شوې ده، دا داسې داندي وه چې دې نظیر نه ملاوېږي. مخکې به هم خلکو الزامات لګول، ده خو چې وایي چې ما 126 دن درنه کړې وه ماله چل راځي، نو ده خو د 4 سیټو خبره کړې وه. موږ خو د ټول پاکستان خبره کوو. او دا د الیکشن په ورځ صرف نه، د هغې نه مخکې چې دا کم کسان هر ځای کې چې کم نامور کسان و هغه به ټول به نیوله او دته به د ده جیب کې به اچول چې ها دله ټکټ ورکړه. الیکشن خو داسې نه کېږي. دا اوم شو. هغې نه پس هم اوس هم چې څه خبره نه دی رستو ګوري چې یاره هر ځای کې وایي چې فوج میرے پیچھے ہے، دے وایي چې فوج میرے پیچھے ہے، مونږ وایي چې عوام ہمارے پیچھے اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام بھی اپنا منطقی انجام تک یہ پہنچائیں گے. خبریں کہی ہوئی چې جی زمونږ اقتصادي هغه روزانه مبارکي ورکوي چې زمونږ اقتصادي صورتحال ډېر ښه شو، زه خپل ټیم ته مبارکبادي ورکوم. څه ښه شو بهی د عوامو نه تپوس وکړئ. ستا اقتصادي ټیم خو داسې دی چې د هغه ته د ټماټرو نرخ هم نه پته، هغه 70 روپۍ کیلو ټماټر دي. دا د اقتصادي هغه دی ټیم دی.
نن غریب خلک داسې پریشان دي دا د پرونه بیا د بجلی نرخ 1 روپۍ 80 پیسې بیا زیات کړ. دا زما په خیال شلم ځل ده چې د بجلی نرخ زیات کړ، ګیس نرخ زیات کړ، پټرول نرخ زیات کړ. د روپۍ قدر هغه د افغانستان چې کم مخکې روپۍ وه که نه هغې ته به دا خپله روپۍ رسوي. او پرون وایي چې وایي شکر کوئ چې دا 34-35% روپۍ وغورځېده، ګنې دا خو 300 روپۍ ډالر ته ورسېده. یاره کمال دی. دا د وزیر اعظم خبرې دي چې وایي چې دا خو 300 ته به دا رسېده. دا خپل هغې ته نه ګوري چې 34-35% په یو حکومت کې دا همله دا روپۍ قیمت نه کم شوی چې کم د ده په وخت کې شوی دی. اوسه پورې یو منصوبه خپله منصوبه د عوامو د فلاح و بهبود دپاره منصوبه رانوسته. او ټیک ده چرګانو بیزې او دغه هغه کړي دي پته نه شو هغه هم چاته میلاوېږي که نه میلاوېږي چرګانو ساته نو دا هغه ورځ هغه د هغې موټروې هغه کوله نو په کار دا و چې یو 12 الفاظ یې ویلې وې چې یاره دا منصوبه نواز شریف شروع کړې ده او زمونږ د هغه مشهور یو چې دا منصوبه شروع کړې ده، الټا هغه پسې کنځلې. تا له خو په کار دا هم نه و چې تا هغه د هغې منصوبې د افتتاح کړې وه، خو مخکې نه تیاره وه چې دې راغی د کار پې سلو کړ. د دوی یو منصوبه ده د پېښور والا بي آر ټي چې کوم د دوی شروع کړې ده 3 کاله وشو 3.5 کاله وشو 6 میاشتې کې به جوړېږي. اوسه پورې په دې کال کې نه اوس هم زما په خیال یو کال پکې نور هم لګي دا ما ته څه خو نه ښکاري چې هغه کې نن د هغوی هغه وزیر د دې د اطلاعات وزیر وایي نه دا خو مخکې نه 3 کالو وه. لکه تاسو خو اوسه پورې وایي چې 6 میاشتو ده، اوس وایي چې نه دا 3 کالو منصوبه او ایشین ډیولپمنٹ بینک د 3 کالو هغه 3 کالو لپاره تاسو ته هغه درکړو چې دا تاسو دا پیسې به هغه کېږي. دوی خو 6 میاشتو کې هغه کول د الیکشن نه مخکې دا پوره کول. هغه هم دغسې ورانه ایجاړه پرته ده. د دې نه خو دا سړک مخکې وکړو هغه یې کولاو کړی وی نو د خلکو سلسله به روانه وه. دوکاندار هلته هغه دي خفه دي. نو دې مونږ په دې حیران یو دا چې مونږ وایو چې الیکشن کې ګډوډ شوی دی نو دې زمونږ د دې صوبې دا روایات چې څوک حکومت کې راشي بل ځله هغه ته هغه شانتې پذیرایي نه میلاوېږي. تاسو وګورئ چې کوم حکومت راغلی بل ځله هغه ته هغه شانتې هغه نه میلاوېږي. دلته د دوی تیر حکومت نه د پیسې کار کړی دی، هېڅ نه دی کړی. بیا د هغې نه 2/3 د هغې نه ډبل اکثریت واخیسته. دا څنګه دا د کوم دی حساب؟ نو په دې لحاظ سره زمونږ د پښتنو چې کوم صورتحال دی په دې باندې موږ سره ډېر تشویش دی چې نه زمونږ ته خپل وسایل میلاوېږي نه مونږ ته خپل حق میلاوېږي. کا په نوکرو کې دي کا په وسایلو کې دي خو هغه په هر هغې کې چې مونږ ته په دې پښتنو ته څه میلاولی شو. کو لاهور کی او کو کراچۍ کی او چې کوم ځای کې پښتون ووژل شي څوک یې تپوس نه کوي. دلته چې دا کوم طریقې سره دا پښتنو تذلیل کېږي د هغې څوک ذمهوار دی؟ مونږ خو داسې پاکستان کوشتو داسې هغې کې دا دې قبایلو خو دومره قربانۍ ورکړي دي پاکستان لپاره چې د هغې تاریخ کې د هغې یو لوی مقام دی. او نن چې هغوی سره دا حال دی نو مونږ به څه توقع ساتو؟ خو د پښتنو د حقوقو لپاره به مونږ جدوجهد کوو. داسې جدوجهد به کوو چې هغې لپاره خپل وینې ورکولو ته تیار یو. خو دا د پښتنو د یووالي لپاره به جدوجهد کوو. مونږ خو دا هم غواړو چې تاسو سره زمونږ نږدې
افغانستان هم ګرونه دي پښتانه دي هلته هم چې هغوی سره یو ښه تعلق بحال شي داسې تعلق نه چې دا هغه یو خود مختاره ملک دی یو آزاد ملک دی مونږ خپل اجاره دار نشو ګڼلی چې زمونږ په منشا باندې باغه کېږي هغوی سره تعلق دا ډېر ضروري دی او چې هلته تعلق ښه شي او دا صورتحال چې هلته الیکشن اوس شوی دی د هغې هم ډېر وخت شوی دی مونږ غواړو چې دا نتیجه د مخامخ راشي چې دا بې یقینۍ صورتحال ختم شي او هلته دا کم حالات چې روان دي چې په دې کې داسې صورتحال جوړ شي چې جوړې طرف ته روان شي دا اوس چې دلته تبادلې وشوې د قیدیانو دا یو ښه خبره ده خوشحالي وکړې اوس د دې نه پس دویم قدم دا پکار دی چې مونږ چې طالبانو د افغان حکومت او د نور امریکا او ټول کینی او د دې لپاره یو حل وباسي چې افغانستان کې امن نو پاکستان کې به امن او که هلته امن نی نو دلته امن توقع مه ساتئ نو زه ستاسو بیا مشکور باندې هم وایي مونږ دا هم غوښته چې د تورخم باندې د تورخم بارډر باندې دوی اعلان وکړو دا مخکې مونږ ته هم دا خبره کړې وه مونږ پرې خوشحاله وو چې 47 ګنټې به بارډر کلوي خو زما په خیال د دې نه خوا سیسټم خو کم از کم زه څه نه څه خلک په تللو خو لوی لوی ګاډي راغه ځای پورې حیات آباده پورې نه رنګ روډه پورې ګاډي ولاړې ځکه چې دلته مشکلات شته او خلکو ته تکلیفات دي افغانستان کونسلیټ په پیښور کې بند دی په اسلام آباد کې سال وختي نه په څونو کسان ولاړې ویزې لپاره هلته هم دا حال دی په افغانستان کې نو کم از کم دا د دواړو ملکونو زمونږ رشتې هلته دي ستاسو قومونه نیم قوم دې خوا دی نیم قوم مخوا دی مخکې به ریډ پاس و پاساته اسانه سره بدلی شو خو پکې هغه ولګېدل جنګلې ولګېدې نو کم از کم په دې کې خلکو ته لږ اسانتیا پکار ده او د افغانستان چې کوم مریضان دي چې هر راځي او دلته کوم هسپتالونو ته ځي چې په دې سره زمونږ بجای دی نه چې هندوستان ته ځي چې مونږ دلته راځي او دلته ژبې باندې پوهېږي هر څه باندې پوهېږي چې دلته علاج کوي نو دا حالات په دې لحاظ سره مونږ غواړو چې د دواړو ملکونو سره دې ښه شي نو دې سره به مونږ په دې خطې کې امن طرف سره روان شو او دا پکار دا چې دا حکومت په دې باندې توجه ورکړي اوسه پورې عمران خان یو ځل افغانستان ته نه دی اشرف غني دلته راغی چې اوسه ملو شو هغه وایي چې دا اوس لږ حالات هغه شي چې واپس لاړ بیا حالات خراب شو نو داسې حالات نه دي کول پکار دا دی چې مونږ د مشورې ضرور چې کوم درجه خو هغه کوو نو پکار دا چې مونږ پهل وکړو په دې کې او دا د دواړو ملکونو تعلق چې دی دا ښه کړو مونږ په دې هغې سره ستاسو بېحد مشکور او ممنون یم او خصوصا د دې خاندان د دې والد صاحب هم د یو دون مشر او د دې علاقې د مشرانو زمونږ د خیبر ډسټرک د تنظیم د پېښور ډسټرک تنظیم هم دلته مکمل راغلی دی هغوی هم دلته ناست دي زه ستاسو ټولو بېحد مشکور یم او انشاءالله دا نن هم چې کوم قدم اخیستی دی امین خان دی رضا خان دی د دوی په کومک سره مرستو سره زموږ نور ملګرو زموږ درون قدردان مشر میجر دوست محمد صاحب الله تعالی دې وبخي نن
په دې دنیا کې نشته په موږ سره ډېر مرسته کړې وه ډېر خلوص یې کړو نو دا ټول چې موږ یو ځای شو دلته یو هغه جوړو دا یاد ساته نن خو دلته د تحریک انصاف ډېرې جنډې ولاړې دي عمران خان فیل شو نو دا خلک هم ورسره مونږ به دوی په دې کې هغه کوو چې تاسو وله ووټ ورکړو تاسو دا کامیاب کړو نو په دې کې ذمواري شراکت ستاسو هم دی او هغه شان دی انشاءالله تعالی دا هغه فضا به دلته بدلو بلکل په دې سیمه کې به دا فضا بدلول غواړي زه بیا ستاسو مشکور یم او الله تعالی تاسو خوشحاله ساتي آباد ساتي او زمونږ به تل راتلل او انشاءالله تعالی همدغه شانتې بحال یو په دې کې به مونږ یو بل سره مرسته کوو